بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأضحية. مخکې د دینه د ذبایح او بیانو هغه عام او اضحیه خاص تا نو د عام او د خاص منځ کې کوم نسبت د دغه په وجه ذبایح او بس شاته اضحیه بیان راوړو. توجه جی مال ټوله به شامي وایو ان شاء الله. او عام قانون داله چې عام مقدمي به خاص باندې طبعا وجه دی چې عام د خاص جزئی لکه انسان خاص دی حیوان عام دی او حیوان دی انسان جز دی حیوان ناطق کې انسان تعریف دی کنه حیوان جز دی نو عام چی د خاص جزئی کا زکه کوم ځکه خاص موجودی دا کل عام بخامخا موجودی ځکه جز کل سره خامخای نو منطق قاعده ده کوم ځکه چې خاصی دې سره عام لازم دی خاص ملزوم عام لازم رسی بدی باندې او بل منطق وي هر مقویم د عالی چی مقویم د صافی دی عام خوالی هغه چې څوم راځي هغه بدی خاص کې خامخا موجودی بهرحال خاص جز عام جز او خاص کل او تبعی تور باندې جز مقدمی به کل باندې اول اجزاء دغه نه به کل جوړ شي ځکه ذبایح مقدم کړه په اضحیه باندې. به کتاب الاضحیه دا اضحو یو واو او یا جمع شول اجتماعت الواو والياء او قانون دار چې واو یا جمع شي یو پکې ساکني نو بیا بدلیږي اضحی یشو به دوا یاګان جمع شول ولا ساکنم د یو بیا یو یا ببل کې مدغم شول اضحیه او به ما قبل حات کسر ورکړل شو سید قانون به تصویری کنه اضحیه ته جوړ شو به دي اضحیه کې علامه شامی وی څلور لس اتل لغات دی بګدل تم دي شرم لالی په حواله سره کوم ذکر کړي نتا سو ګوري اتل لغات کوم جوړیږي. اول نمبر اضحیه بغیر د شد وي او امزله زمه ورکی اضحیه. دویم همدغه شانی وي خو کسره ورکی اضحیه. دریم شد ورکی او حمزه مرفوع وي اضحیه او څلورم حمزه مکسور وي اضحیه. پوه شولې به څلور شو او پنځم او شپږم زوحیه او زوحیه. ندوه دا شو کا زوحیه زواد من فتحه زوحیه کسره او وم او اتم شپږ پوره شو کنه وم او اتم ازحات او ازحات فتحه د همزه سره او کسره سره ازحات ازحات دا ات لغات دي کما سر به فی شرم لالیه ورسیدلې بدی. به کتاب الاضحیه کی نسبت د کتاب اضحیه د شوه دی نو اضحیه اصل کی چاش وقت طویل کی زحا او به د قربانی بورزه کی بدغه ټیم کی کم سروي قربانی کی غی ته اضحیه ویل شولا دې ویل کیږي تسمیه الشی باسم المحل یوسیت د محل بوجنوم ورکړی شي دا د مجاز مرسل بالاقو کی کنه ذکر د محل مراد تنه حال دلته ذکر د محل شی مراد تنه حال له تاسو سره به خبره هجی وسط اضحیه تعریف نو خپل لغوي معنی ده ذبح الحيوان او اصطلاحي تعریف به هي ذبح حيوان مخصوص بنيه القربة في وقت مخصوص. دا حيوان ذبح ده مخصوص حيوان مخصوص حیوان مطلب
دې عمر روان دي ان شاء الله اخشا لك مخصوص حیوان کو خوینو د 15 کالو به او غوی میخي کم از کم 2 کالو او ګډ چيلې د یو کال کې ګډ د شپږ میاشتې غټي نو هم کافي ده مخصوص حیوان دا با ماکول اللحم وی او غیر متوحش وي لکه زمونږ په دې کورونه کې چې د کوم اجناس من ذکر کړ صرف دا اوس کما ماکول اللحم یو متوحش وی لکه اوسي وغيرها هرن هغه اوزحیا غي ته نشوي مذبح د حیواني مخصوص د بنیت القربه نیت د قربت په پکې کې کنيت د قربت ونه کې اعمال او دارومدار بنیت باندې دي نبی خو ستاله چې د نور قرباني مر سره خرابيږي دا له کنيت بګي د وخي او په وخت مخصوص خاص وخت دی چې هغه ايام النحر دي دین علاوه بل وخت کې کڅو ذبح کې غیته اوزحیا نشي ویلې في وقت مخصوص وهو يوم الاضحى شرایط سدي کتاب ولا خپل ذکر کړی دي دی خود ذکر کړی او اسلام دی بل یسار دی علامه شامی ور سره عبارت د ذکر کړی او شرایط الاسلام والیسار والاقامه برحال صاحب د هندي ولا به شرایط پورا ذکر کړی اما شرایط الوجوب منها اليسار یو بګه مالداری دا ولې سم مالداری نه کوم مالداری مراد د توجه بکوي کا توجه جین دی اهم باس نصاب بدري قسم باندې دی یو هغه نصاب دی چې هغه د چا سره زکات ورکول به واجبېږي او زکات غستل هم نشي سوال هم نشي کوله قرباني به واجبېږي او صدقه فطر هم واجبېږي یو نصاب اول به ورا هغه نصاب دی چاغي سره زکات ادا کول هم واجبېږي اداي زکات قرباني هم واجبېږي صدقه فطر هم واجبېږي دبل زکات هم نشي خستل سوال هم نشي کولای دویم نمبر هغه نصاب د چاغي کې قرباني واجبېږي صدقه فطر واجبېږي دبل زکات نشي خستل سوال نشي کولای البته زکات ادا کول بنشته دریم هغه نصاب دی چې دغه مخکینی ټول کارونه بنشتا سوال نشي کولای نو راځي اول نمبر یسار ومنها اليسار اول نصاب کوم یو دی دغه نصاب دی چې دا ونیم تولې سونوي 52 تولې چاندي وي یا چې دی خلط کی امام سے بنظمانی زم بالقیمت په اعتبار سره چې د کوم یو قیمت ترسي یا د سونی سره پیسې چاندي سره پیسې زم بالقیمت په اعتبار سره چې د کومي قیمت ترسي دا نصاب دی ویږي په همدغه شان مالی تجارت یعنی هر هغه مال چې باغی کې نمو وي تجارت د پاره ناغب دغه د چا سره ورسره نصاب ترسي د معنی به د اول قسم نصاب دی تاسو په شولې کې نه سیمونه ویلو یو سړی د نصاب مالک شي د مال د سونی یا د چاندي یا د دوړه خلد کېدلو یا په یو کې د چاندي کې مې قیمت جوړیږي هغه مر پیسې ورسره یا مال تجارت وی سوي مال تجارت چې کوم کې بولوتري کیږي دا نصاب د چا سره بدمانه زکات ورکول چې کال تیر شي واجب شي قرباني به واجبېږي صدقه فطر سوال نشي کولای زکات هم نشي خستلې تاسو به شوي دویم قسم نصاب هغه دا چې ونی می تولو سونی 52 تولې چاندي یا چې دوړه خلط کی دیو قیمت ترسي امام سے بنز یا چې دوړه یا د سونی سره پیسې چاندي سره پیسې او د چاندي کوم نصاب دغه د قیمت رسی امام سے بنز باندې او د دین علاوه د ضرورت اصلیه نور سره علاوه څه وی اگر کاغه تجارتی مال نه ور مخکې مکه قید لګول اگر چری کې نمو نه تجارتی مال معنی نمو بکی وی نو اگر چې تجارتی مال نه نمو بکی نه خو چې د ضرورتونو زائد وی
ان شاء الله زکات کې به وایي ضرورت اصلي څه ته ویل کېږي ویږي به ضرورت اصلي هغه اشیاء ته ویل کېږي چې دغه نه غیر ژوند نه تیریږي یا تیریږي خو په تکلیف کې دا ان شاء الله به وایو نو دا نصاب چې دا کبدی کې چا سره کم یمو 52 تولې چاندي وا یا سونا وا یا د خلک یو قیمت ته رسیدلو یا دا نشته عام سامان دی ضرورت نه زائد دی او د چاندي کوم قیمت دینن سبا 90,000 روپۍ تقریبا داسې فرض کو 90,000 روپۍ جوړیږي دې ترسي د معنی قرباني لازمه ده د باندې صدقه فطر ادا کول لازم دي هم دغه شان زکات د چانه نشي خصله دومره ده زکات ادا کول بنشتره ځکه مالی نامي مالی تجارت ور سره نشته نصاب بدل شو کنه د دوه نصابونو کې دوه فرق دي زکات نصاب کې کال تیرېدل شرط دي کې نه دي قرباني والا کې صدقه فطر والا کې زکات نه اخیستل نصاب کې دې کې کال تیرېدل شرط نه دي دویم زکات والا کوم نصاب دی کې نمو شرط د مالی تجارت دیو کې دغه شرط نه ده تاسو په شولې دریم نصاب چا سره د یو ورځ نه زیات خوراک سکاګ موجود وي نفقه هغه سوال نشي کولای او که دغه مرسله نه به د اجازه ده دا دریم نصاب دی نو د وزحید برکم یسار معتبر دی تاسو په خبرو پیږئ نو بې د وزحید بارا دغه دویم قسم معتبر دی نو راځي دغه کوم خبره لګ راغونډ کوم نه چا سره ونی می تولې سونه د خاصه مشترک النصاب د زکات ولم دی 52 تولې چاندي دم د دواړو دی او چا سره پیسې ور سره دي نو معیار بڅوک جوړو امام سے مسلک دار کوم چې انفعال الفقراء سونه او چاندي کې څوک معیار جوړ کو اصل کې دوه مسلې دي معیار څوک جوړ کو د پیسو د بارا مالی تجارت د بارا او دویم زم بکو کنه بکو نو وایو ری خیر دی بس نو امام سے وای بلکې ټول دا وای معیار بچاندي جوړو ولی هکذا انفال الفقراء دا مسله دار چې هغه شی به معیار جوړو کم کی چې فقراء او تګټي نو که چاندي معیار جوړ کو دي کو فقراء او تګټه ده چا سره یو لک روپۍ ویم زکات ور کوي فقراء او ته پکې ګټه ده سونه که معیار جوړ کو نن سبا 10 لک روپۍ تم نظام نه رسی لیکن فقراء ته نقصان ده نو انفال الفقراء چاندي معیار جوړول دي دا مسله حل شو دویمه مسله دا ده چې چا سره سونه او پیسې دي سونه او چاندي د چاندي او پیسې دي زم بکو کنه بکو زمنګ د حناف مسلک دار زم بکو به امام سے وې زم بالقیمت بکو صاحبین وې زم بالاجزاء بکو ځان به پوهه کوي زم بالقیمت خو انتهي آسان دی امام سے وې یو سړي سره 1 روپۍ ده یا 10 روپۍ دي یو توله سونه ده دوړه قیمت ولګو قیمت یې څومره جوړیږي نو انفال الفقراء کم معیار د چاندي والا دغه نه پیسې زیاتې شولې کنه دي ورسېدلې کغه د ورسېدلې زیاتې شولې بس نصاب دې زکات به ور کوي نن سبا یو توله په 1,45,000 روپۍ باندې دا چا 1 روپۍ ورسره شولې 1,45,000 یو روپۍ دا او 52 تولې چاندي دغه تقریبا 25,000 روپۍ جوړیږي یو توله او یو روپۍ سره نصاب دې دا د زکات هم دې د دینورم دې ا امام صاحب راي شولا پوه شولې پی یو توله سونه ده یو توله چاندي ده یو توله چاندي په 1500 روپۍ ده یو توله سونه په 1,40,000 حساب کا نو 1,41,500 روپۍ شولې بهم نصاب ده دغه شان چاندي ور سره د پیسې دي زم بل قیمت په دغه طریقې سره کې تر اوسه پر زمون څومره فقها دي ټولو فتوا امام صاحب په قول نقل کړی ده صاحبین رای دا به زم بکو خو زم بل اجزا بکو زم بل اجزا څه مطلب لګ متوجي شي اول په ځان پوي کو به لن تعبیر وکړو زم بل اجزا مطلب دا دی چې د اجزا په اعتبار سره بزم کو یعنی کله چا سره نیم نصاب سونه ور سره وا ونی می تولو کې نیم نصاب څومره پاو کم څلور درسه نه رسېږي نو چاندي یا پیسې به څومره ور سره نصاب به برابرېږي به وي چې چاندي ور سره یا پیسې ور سره د نیم نصاب د چاندي عمر یاله به نصاب برابرېږي په 52
تولې چاندي کې نیم څومره دی پاو باندې 26 جوړیږي داسې ده کنه نه پاو باندې 26 تولې چاندي ور سره د پاو کم څلورو تولې سونی سره الوه نصاب یاره دغه پاو باندې 26 تولې چاندي پیسې ور سره د پاو کم څلور تولې سونی سره الوه نصابي کې کم وبې نه دي ونه رسیدلې اوس لک تعبیر بدل کا کله سونی نصاب چا سره بدري سو کې سلسانو نو الوه نصاب چې چاندي په نصاب کې سلسو یا پیسې د چاندي د نصاب سلسوي 90,000 کې مثلا 30,000 روپۍ وي نه رسېږي ربع ور سره ربع څلورو ارباو کې درې ربع ور سره وي د سونی نو په څلورو ارباو کې به یو ربع د چاندي ور سره یا دغه پیسې ور سره دي ته څه ویل کی تر بر اسانه طریقه ده د مریسم یو توله چاندي چې دا یو توله سونا دا د وو تولو چاندي په مقابله کې ده 52 7.5 تولې سونه نه 52 تولې چاندي جوړيږي تاسو به تولو په اعتبار سره یې دوکا وزن په اعتبار سره نو اسانه طریقه ده د چا سره یو توله سونه د داسې پرس کوي چې و تولې چاندي ور سره ده نو ګوره باقی 52 چې وکم کې 45 شو کنه 45 تولې چاندي یا دغه قیمت شته کنه شته نصاب دې کنه دی نه دی پوه نه شولې دي ونه رسیدي معنی چا سره 2 تولې سونه ده یو توله سونه 2 تولې چاندي برابر 2 تولې سونه بده 14 تولې چاندي برابر شي نو چا سره 2 تولې سونه ور سره د موږ بداسي فرض کو 14 تولې چاندي د ور سره نو دا خو نصاب نه دی بل طرف ته پک چاندي کې ور سره 38.5 تولې چاندي وا یا دغه قیمت ولا باندې حساب وي دسه به راځي درې تولې سونه 21 تولې چاندي پوه شئ به وسوي نن سبا فقها وي چونکی په 2 کارو یو چاندي معیار جوړ کړو او دویم زم بالقیمت باندې فتوا وا دی وجدا و چاندي د سونی سره انتهی نږدې و 1 په 10 باندې و یہ په 1 په 7 باندې زیات نه زیات 1 په 10 باندې و یعنی یو توله سونه باندې با ولس توله چاندي کېدله زیات نه زیات دومره و او نن سبا د سونه او چاندي منځ کې ډېر فرق راغلی یو توله سونه باندې حساب وکړ څومره بکیږي تقریبا 90 توله چاندي بکیږي نه د دې په وجه چاندي معیار ګرځول نه دی پکار او زم بالقیمت په ځمانه بزم بل اجزا کو نو احتیاط اگر کدی امام سے په قول کې دی چې معیار بم چاندي جوړو او زم بالقیمت بم کو خو خلکو ته تکلیف دی نو کښا داسې نه کول نو تاسو ته داسې ویل شي چې صحیح د پتا نشته دی یو زنانه ده زم بالاجزاء په اعتبار سره به زکات نه دی واجب پتا نه دی واجب کور دی کو ثواب دی دغه شان سړی دی پاتې شو خبر په صدقه فطر کې نوال تر ټول اتفاق دی چې امام سے برای چې مقه وسم مفتابی لدی کې سارج نشته او قربانی کې وس خصوصا وی چې امام سے برای په خودل پکار دی معیار جوړولو کې یا بزم بالقیمت کې ځکه 80,000 روپۍ معیار چاندي معیار جوړ کې نصاب دی 80,000 روپۍ او یو قربانی چې دغه منی 20,000 روپۍ راځي وي سبانی نو بیا خو به بل چا نو مسوال کې نو قصه خراب شي دی په وجه کم از کم زم بالقیمت بنکو زم بالاجزاء بکو سید سونه معیار نه جوړو خو زم بالاجزاء چوکو بلکې خالص پیسې 400 سره ویږي کې وای چې معیار چاندي جوړول ټیک نه دی بازي وای ځکه خو 1000 روپۍ د من کما نقصان خو دلته بده کې دی نو زمون نن سبا اکثر فقها دا وایي چې سونه معیار جوړ کړي لا خلاص 200 روپۍ جوړيږي هغه نقصان دی البته بده اتفاق دی چې زکات نه اخیستلو کې د امام صاحب قول مفتابه دی کزم بالقیمت به اعتبار سره نصاب برابر شو او که پیسې چاندي معیار جوړ کو پیسې ور سره وی زکات بناخلي پوه شلو بده باندې برحال شرایط وجوب کې اول نمبر شرط چې یسارو دویم نمبر شرط حریت دی غلام باندې نشتا دویم نمبر اسلام ما کافر باندې نشتا دریم نمبر حریت
غلام باندې نشتا او څلورم اقامت ومنها الاقامه منها اليسار منها الاسلام ومنها الحريه ومنها الاقامه دای فاصله سره لیکلي غنور د تشریح کړي د انډیا جل نمبر 5 صفحه نمبر 380 یو بل شرط دی صاحب د هندي نه د ذکر کړي هغه بلوغ دی نو مفتاوی رائے دی ان شاء الله به وایو بلوغم به شرط دی علامه شامی ترجیح ور کړی د نو بس موږ په زیات کړی ومنها البلوغ ویږي به پنځه شرایط شو همدغه شان کم ساروی چې موږ ذبح کو دا غیر بارم څه شرایط دي دغه ساروی به حلال وي یعنی ماکول اللحم به وي او د کور والا ساروی به وي متوحش بني وي دا قیدم لګولې کنه نو حلال اردو کې وای घर का पालतू जानवर हो یو دویم نمبر عمر به برابرۍ 15 کاله 2 کاله یو کال نور قسم باندې پويږي دریم د عیوب فاحشه او وفاء سالم وي عیب فاحش کوم عیب ته ویل کیږي چال الکمال ولا منفعت ځای کی یا عل الکمال ولا جمال ځای کی دا ان شاء الله وایو به څوک چې قرباني کې دغه متعلق شرایط دغه درې شرایط دغه پر شوکا نو قرباني کوون کې متعلق شرایط خالص د الله د رضا د لپاره به قرباني کوي کچا د غوخه مقصد به دغه خرڅ کې د نور نه کیږي او دیم یو خو قرباني د الله د لپاره به کوي دیم کله چې خستله د الله رضا یو هي کله ذبح کوله کم اس کم بدغه وخت نه د الله د رضا او د کافی ده او دریم د ټولو شرکاو نیت به د عبادت وي لکه مونږ ول کې چا به کې دغه خنیتو حسورانيږي به کتاب الاضحيه اضحيه څه حکم لري نو اضحيه د حکم به اعتبار سره په دوه قسمه ده توجهي واجب ده او بل نفل لا نفل قرباني په کم کس کې چې شرایط د وجوب نه موجود قرباني کوي دا نفل قرباني ده او واجب قرباني چې بچا باندې قرباني باقاعده واجب شي نو هغه به درې صورت دي یو هغه واجب د چې هغه په فقیر غني دوړو باندې واجب ده دیم صرف فقیر باندې واجب دریم صرف غني باندې واجب توجه چې دوړو باندې واجب دغه د نظر ولا قرباني ده نظر کې فقیر ومني او که غنی ومني قرباني به واجبېږي دویم صرف فقیر باندې واجبي نو په ایام النحر کې د قرباني بورزو کې که فقیر قرباني د بارا ساروي والی د اخستل چې دي کنه ورفن د نظر ده نه بده باندې واجبېږي ده که بدلې نشي بدلواله او که ایام النحر کې مالدار والی نه صرف اخستلو بده باندې همدغه متعین ساروي نه واجبېږي بدلول يمشي نه صرف فقیر واجب غنی معنی نه دریم صرف غنی معنی واجب دا اختر دا قربانی په غنی واجب د فقیر نه ده نو وجوب په څو قسمه شو درې قسمه ملي سه بوله سیدلې پی راځي ورلا مسائل د باب 11 یولس مسلې دي یولس توري مو اول نمبر وصف شرعي نو فرمای صاحب د قدري الاضحيه واجبه اضحيه واجب ده ولې څه علامه شامی دلته بحث کړي دي خلک وخت شي وتا او دلته د واجب او د فرض بیان کړي چې اضحيه واجب د فرض نه ده او به ذکر کړي فرض شاته ویلې کیږي چې په دلیل قطعي سره ثابت داسې دلیل سره چې کې شبهه نه مطلب ناغي سره فرضیت ثابتيږي دغه حکم داري چې علما یقیني علم راولي او تصدیق بالقلب دم یقیني راولي او دغه شان عملا واجبي لزوم علما وي او لزوم عملا وي او دې په مقابله کې واجب دی چې دې کې لزوم علما نه قطعي علم نه راولي تصدیق قلبي ضروري نه دی عملا چې لزوم راولي فرض او بشان په عمل کې واجب ضروري تاسو پوهیږئ مولوی صاحب
نو فرض نه انکار کول سره کافر کیږي تاسو ثبت د واجب نه انکار کول سره نه کافر کیږي علامه شبیر رحم الله بل مسله دام ذکر کړي کله کله واجب د فرض په ځای باندې او فرض د واجب په ځای استعماليږي الزکات واجبه معنا لازم دی لازم دلته واجب عام معنا خلو اصطلاحي واجب نه یادي لزوم کوم چې فرض هم دی او کله کله بل شي ته وي د فرض دی دلته لزوم عملی مرادي اعتقادي نه تاسو راسي به خبره نو الاضحيه واجبه بچا معنی واجبه ده على حر هغه شرایط دلته ذکر کوي کوم چې موږ هندي نه ذکر کړه حر معنی غلام باندې نه دویم مسلمان باندې کافر باندې نه دریم مقیم باندې مسافر باندې نه او څلورم موسرین مالدار باندې نصاب خبره هو شو لیکنه یسار خجی دغه یو خبره بکار ده مقیم باندې بلکې دینه مخکې دا قاعده وایي چې خبره مخکې وځو هندیه کې قاعده ده بچا چې زکات واجبې قرباني په واجب وي او عکس نه دی چې بچا قرباني واجب وي زکات هم دی په واجب وي فقهي ضوابط کې دي حجي مقیم باندې واجب وي مسافر مې نه ده حدیث سره یو مسله ذکر کړی ده کم حاجین دی په غو باندې قرباني واجب وي کنه نیوره ایدار څوک چې د حرام په حالت کې کاغه مقیم کې مسافری قربانی بینه د واجب اسانتیا په خاطر معنی خدا غرای غیر مفتابی ده مرجوح رای ده دیم رای ده کڅوک پدا ازای کی مقیم بنزل لسوزونه تی کړی نو اول د دې نمخ کې دا مسلم زکه تاسو یادم ده چې د کوم عبادت او تعلق وخت سره عبادت موقته چورته مونږ ویلو باقي کې قانون دار چې وخت اخیر له اعتباري دا څه ده کنه اوس را چې مسله بال شي صحیح مسله ده تر اوسه چلیږي چې مکه ځان له خار دی او مینا او عرفات چې دي دغه مینا او غیره دا ځان لزیده دوه خرونه دي نو سړی له مقیم کیږي چې بنزل لسرزو یا زیت نیت په یو خر کې وکي کې به دوه خرونه علاقو کې بنزل لسرزو شل روزو نیت وکي لس په یو کې لس په بل کې یا بنزل لسرزو دوه درې ورځې په یو کې دا نورې په بل کې نو به دې سره مقیم نه جوړيږي نو مسله دا شوله چې زمونږ د حاجین کمل دلال شي اگر چې په مکه کې بنزل لسرزو نیت وي نیت دی چې موږ بنزل لسرزو تیرو مکه کې وایا بنزل لسرزو نیتی نو بهم په مکه کې بنزل لسرزو نه راځي ځکه مینا التبم یو ورځ وتی ری تاسو ته کنه د بلکې درې څلور ورځې تیریږي دا سړی مسافر دی بده معنی قرباني د اختر ولا نشته لري هغه یو سړی داسې چې بنزل لسرزو نیتی د طواف زیارت ته چې کله را واپس رااله ان شاء الله وی وایو طواف زیارت نه چې واپس رااله طواف زیارت ته د به وری ګره عرفات لال شي کنه ابه لسم ورځ باندې مزدلفه شپې مزدلفه ته راځي او به سحر کیږي مینا ته شیطانان ولي تاسو دا به قرباني سر مرار څخه ختم کی به ولسم ورځ باندې به شیطانان ولي په دولسم ورځ باندې به ولي سار نه پس نو دولسم ورځم د قرباني ورځ ده نو په دغه وخت کې وسړی مکه تراله طواف زیارت ته راتللی شي کنه درو شیطانان ویشتل لس بجې ولس بجې دولس بجې ټیم دی رااله مکه تراله او مکه کې بنزل لسوزونه دین د اوس مقیم دی مکه کې او وخت اخر له اعتباري منګ ویلي وخت اخر چره وس وخت اخر کې دا سړی مقیم دی نو بده معنی دا اختر ول قرباني واجب شولا پوه شولې به کنه ونه رسیدلې مخکې ځو کنه البته بعضی فقهاو نن سبادام ذکر کړي چې د مکه آبادی مینا ته رسیدلې ده دا یو علاقه جوړه ده نو که مجموعي تور چا بنزل سوځي تیرولې دواړو زینو کې عرفات مینا مزدلفه کې یا زیتی ام مقیم دي د قرباني کوي ال دنه د زوري دلته چاته ویلې شي قرباني را لوکه پویګو او دا کوم قرباني چلته کوي دا قران او تمتع ولې خدامي شکرې
هغه دغه قرباني نه کوم چې موږ دلته باختره کې کوم. بهرحال نو د شرایط بیان ولکې علی کل حر مسلم مقیم موسر فی یوم الاضحى. دیم بحث په ذکر کو چې وخت به یوم الاضحى په ورځ به یا درې ورځې دي. سبب یې سره هغه وخت دی او ایام النحر یوم الاضحى ویلو دا بیان سبب هم دی. دا ځین کې کینه به روسته خبر را باندې ګډ وډ نشي. د قربانۍ د بارا نفسي وجوب چره هغه د بارا سبب او ایام النحر دی. دا نفسي وجوب د بارا سبب دی کنه بده به قصې کوم. رکن ذبح ما يجوز ذبحه من النعم. علامه شامی رحم الله فرمای رکن د اضحیه ده چې د کوم شي ذبح جایز وي او خانو غواګانو میخو چلو غړو کی دا غو ذبح کول. حکم سره الخروج عن عهده الواجب في الدنيا دنیا کې بدن عہده ختم شي او اصول د ثواب به په عقبا کې خما صحت نیت نیت بسې کې علامه شمیر څه ذکر کړی دي. برحال الاضحيه واجبه عملا د اعتقادا ند عدالت یو باس کول بکار دي خو سټیم نشته زین کې دوم رواچوي مسلې کې کتاب استیر شي دي دا به ان شاء الله به سبا کو قدرت میسره ده کا ممکنه دي نورې کې مې قصې ور بسې دي.